شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. محترم والدينكم مسلمانان بیا خصوصا ارباب المدارش درنو خودو عزتمندو علماء کرامو طلباء اعزام اور دیگر فرزندان اسلام دند اللہ پر رحم و کرم ستاسو پدی مسجد کی یو عظیم نسبت سرا یو عظیم غرض منگا و تاسو پا توفیق اور پا فضل دا اللہ را جمع شوی چالا نسبت دا اللہ دے کتاب دے غرض او نیت دا اللہ دا رضا دے اللہ دی زمن نسبتونا کارکی نیک مقصدونا پورا کی زمانہ مخ کی پہر لحاظ زمانہ غورا خلق استاسو سرا گفتگو دا قرآن و سنت پرانا کی اکڑا اوسم لوی علماء پدی مجلس کی ناس دی زا حقیر فقیر و ناچیز پدی وقت دا قرآن کریم دا آخری سورتون دریو مختصر ترجمہ و تفسیر بیانور باندی مامور پدی مسجد کی زمین برادر عزیز مولانا عبدالرحمن صاحب اکرمہ اللہ تعالی و اعزہ دا دیری زمانینا دا اللہ دا کتاب پا خدمت کی مصروف دی یوزل مخ کی ہم حاضری دا اللہ پا توفیق شوی و ننبیاء دا خوشحالے پا دی موقع دی زائدہ حاضری دا اللہ پا توفیق ممکن و گرزیدہ
پدې کې موږ او تاسو د الله هر څومره شکر ادا کو دا به کم وي ځکه کله چې قرآن مخې ته راشي د دې عظمتونه شان مخې ته راشي بیا چې موږ خپل ګریبان کې سر ښکته کوو او ځان ته ګورو نو د قرآن مخې ته موږ له ځان ډېر معمولي او کمزوري او ډېر کمتر ښکاره شي نه پوهېږو چې الله رب العزت زموږ غوندې کمزوري خلک د خپل کتاب سره په څه وجه وابسته کړل ورنه زموږ نه غوره غوره خلک د دنیا په اعتبار په دنیا کې موجود وو الله خپل کتاب او پرانستلی کتاب ته موږ کېنولي وو ما ته خو په ځان کې څه قابلیت لیاقت صلاحیت نه ښکاري صرف په دې یو خبره پوهېږم چې دا زما د الله مهرباني ده محض نظر د رحم دی د کرم دی چې داسې عظیم منصب د پاره د داسې کمزوري بنده انتخاب دا به د الله د رحم او د الله د کرم نه بغیر بله څه وجه نه لري څه ذاتي استعداد او صلاحیت ماته نه ښکاري او موږ لا څه خلک یو د قرآن مخې ته الله خپل حبیب ته وایي وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين دا ستا د رب رحم دی ستا وهم و ګمان کې نه وه چې الله رب العزت تعالی به دا منصب درکوي چې په تا به قرآن نازلوي او تا به مجسم قرآن ګرځوي او د انسانیت ضرورت ستا په لاس به پوره کوي دا د انسانانو فطرت دی چې د خپل ضرورت د ترلاسه کولو حریص وي یو بدنی ظاهری ضروریات دی هغې دپاره الله موږ له مور او پلار راکړي وو چې زمونږ بابا او زمونږ آبای زمونږ د خوراک سکاک زمونږ د جامې جوړې او زمونږ د دوای درمل د کتاب قلم ضرورت به پورا کاو او د دې دپاره به هغوی محنت کو کړاو به کو مزدوري به کوله چې زما بچي ته نیمګړتیا رانشي د ده ضروریات پوره شي دته سهولیات مهیا وي خو بلې غاړې ته زموږ د روح هم ضرورت و د دې روحاني ضرورت د پوره کولو دپاره الله علما پیدا کړي دي کله چې مور او پلار د بچي ضرورت نه پوره کوي نو خلک پې ګوتې اوچتې کي چې دا څنګه پلار دی چې وړوکی معصوم په لارو کې دغسې ګرځي دا څنګه پلار دی چې خپل بچي له ډوډۍ نشي ورکولی جامه نشي ورکولی کله چې علماو د الله د دین او د قرآن خدمت او درسونه پرېښودل په دې باندې به ټول مخلوقات ګوتې اوچتوي اولئک یلعنهم الله ویلعنهم اللاعنون خلق به پې لعن طعن وایي چې دا څنګه عالمان دي چې د مخلوق او د انسانیت د روحاني ضرورت د پوره کولو الله ذموار ګرځولي وو چې دی به د روح غذا د الله کتاب د الله قانون د الله احکامات او د الله دین دا به د الله بندګانو ته بیانوي او رسوي د دې درسونه به کوي
دا مولوی صاحب د خپلې ذمہدارۍ نه غافله دی، نو دې ته تکبر ویل کېږي او ړومبنی تکبر شیطان کړی و. ابا واستكبر وكان من الكافرين. اور د دې ړومبني متکبر شیطان کار سو لاقودن لهم صراطك المستقيم. نو درستو نور متکبرینم دغه کار شو چې خپل به د قرآن درس نه کوي، خپل د الله کتاب به نه راخلي، خو چې کومو حق پرستو عالمانو د قرآن نوکرانو د الله بندګانو ته بې لالچه قرآن پرانیستی وي، نو دی به خلک د هغې نه منع کوي. دی له مزه یې ولي دی دعا نه مني، دی خیرات نه مني، دی درود نه مني، دی ذکر نه مني، دی اولیاء نه مني، دی کرامات نه مني، دی فلان 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 نه مني. زما مخې ته قرآن پروت دی او زما نه چاپېره ډېر درانه عالمان ناست دي او زه د جومات په محراب کې یم او زما په خوله قسم د رب محمد دی چې هر څه منو، خو د الله او د الله د پیغمبر خلاف نه منو. کله وایي دی متشددین دي او ګستاخان دي، دی د قرآن درسونه خو کوي، خو د عشق مصطفی نه نه دي خبر. من وایو اصل عشق همدا دی، ځکه قرآنونه دوه دي. یو قرآن دا دی چې زموږ مخې ته پروت دی، دې ته مصحفي قرآن وایي. یو قرآن هغه و چې هغه مجسم عملی چلتا پھرتا و، هغه ذات اقدس د نبی علیہ السلام. هر آیت د قرآن کریم نعت رسول دی او هر آیت د قرآن کریم کی صفت د رسول دی او هر آیت د قرآن کریم دلیل د حقانیت او صدق د رسول دی. عشق د رسول به هغه چاته ملاویږي چې هغه د الله کتاب ته ناست دي. او زه وایم چې د عایشې رضی الله تعالی عنها دا قول هر چاله د زړه په تخته د لیکلو دی چې تپوس کوونکې د اخلاق رسول تپوس کوي او عایشه ام المؤمنین وی کان خلقه القرآن. که په دې تفصیل او وضاحت کوو او سر نه شروع شو چې د قرآن کریم د سیرت رسول صلی الله علیه وسلم په حواله څه درس دی، څه سبق دی، نو هر صورت ځان له یو امتیازي سبق لري. خو راځئ عام طور سره مسلمانانو د آخري لس صورتونه یاد کړي، د دې یو نمونه درته پیش کومه چې قرآن اخلاق رسول دی، قرآن کریم نعت رسول دی، قرآن درس د عشق رسول دی، قرآن مشن رسول دی. د دې یو جھلک وګورئ د آخري لسو سورتونو کې. کله چې سیرت نگار د چا سیرت بیانوي نو شروع د دې نه کوي چې دا فلانې په فلاني وخت کې پیدا شوی او په فلانی ځای کې پیدا شوی. نو سورې فیل عام الفیل ته اشاره کوي، کم کال چې دا واقعه د اصحاب الفیل شوی و، نبی علیہ السلام په هغه کال پیدا شوی دی او ولادت با سعادت په هغه کال شوی دی. اور دا واقعه د اصحاب الفیل په مکه کې شوی دا او دا مسکن او مولد د نبی علیہ السلام او جای ولادت و. مکہ کی پیداو په عام الفیل پیداو. سورہ فیل کی آگے تے اشارہ وکړه. قام قبیله سوا د کم خاندان نو. ورپسې سورہ قریش لیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف. نبی علیہ السلام چې قریشو کې په عام الفیل په مکه کې پیدا شو
هغه وخت د معاشري حالات سو نو سوره ماعون کې هغه حالات ذکر کړي ارایت الذی یکذب بالدین فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين داغه معاشري حالات داو چې د دین تکذیب شروع یتیم لبه دکی ورکړي کېدی ظلم بکېده هغه حالات داسیو چې د مسکین د طعام تیزی پکې نه و د الله د عبادت نوم خو عبادت د الله چا نه پیژندو نه کو فویل للمصلین د خوخي دین الذين هم عن صلاتهم ساهون ریا عام و الذين هم يراؤون معمولی د خیر کار بم د چا د لاس نه کېدو یمنعون الماعون نقشه د هغه معاشري ذکر شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام پروگرام اور انجام کو سورہ کوثر کی بیانی چې د الله د پیغمبر مقام سده ان اعطیناک الکوثر الله ډیر وی خیر ورکړو پروگرام سو فصل لربک وانحر جان مال الله له قربانون کېو انجام سو ان شانیک هو الابتر دشمنی منډوټه بے نسلا بے نماشا د نبی علیہ السلام د خپل سره معامله او رویه څنګه شو الله د پاره ټول خلک پرې خودل خپل پرې دی کړل سوره کافرون کې اعلان د برات نو بیا الله سو کړل اذا جاء نصر الله والفتح چې پیغمبر پاک الله د پاره خپل پرې دی کړل خلق پرې خودل سخت لغاړه ورکړه الله امداد راولېګ الله غلبه راولېګلا نو نبی علیہ السلام سو کړل فسبح بحمد ربک واستغفر نبی علیہ السلام د الله پاکي بیانولا د الله نه استغفار تعبدی غوښته معافي غوښته انجام د دشمن سو تبت یدا ابي لهب وتب چاچی د پیغمبر پاک خلاف کړو هغه چې هر سوره حسندار او مالدار او نسبدار او عہدیدار او جاگیردار او تباشوی دی ابو لهب ته ګورا حسن ډیر دی مال ډیر دی نسب مچد دی عہدیم ډیر اولیا ده خو تباش کله چې د پیغمبر خلاف وکاو د پیغمبر مقصد اور دعوت کے حرف اول سو قل هو الله احد دا د سیرت هغه محور دی نو قران کریم سیرت رسول دی نعت رسول دی دلیل د صدق و حقانیت رسول دی قران اصل کې عشق رسول دی سبق د عشق رسول دی دا اعتراض دی چې دی ګستاخان دی او دی فلان او فلان بیا دا قرآن چې بیانېدل یو بل اعتراض کېده خلکو وی دا د ځان نه مسلې کوي دی مولوي صاحب قرآن مخې ته ایښودی دی او د ځان نه خبرې کوي سختي مسلې کوي دا د زدیانو فتوی وي نو امیانو وی خچی دا ځان نه وای نو دا د چا خبرې دي دا د چا فیصلې دي دا د چا قانون دی دا د چا امر نه دا د چا احکام دي لکه سائل چې سوالو کې د مفتی صاحب اور مفتی صاحب د هغې د شریعت په اصولو جواب ورکړي فتوا ورکړي بیا اخره کې خپل دستخط وکړي او مهر ولګوي دا سیدا صورت اخلاص د الله د طرف نه په قران خپل دستخط دی چې دا افترا د محمد نه ده صلی الله علیه وسلم دا د چا د ځان نه جوړ کړی شوی مسلې او خبرې او آیتونه نه دي
دا د الله خبرې دي، د الله قانون او کلام او کتاب دی. هغه الله چې احد دی، صمد دی، لم یلد دی، لم یولد دی، لم یکن له کفوا احد. سورت ګڼ نومونه دي او په هر نوم کې ګڼو فضیلتونو ته اشاره ده، د سورت برکتونو ته اشاره ده. او چونکې مازدیګری دی زه به لنډ لنډ ووایم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اے حبیب اعلانو کا ہر چالا جواب ورکا چی دا زما پخلا کلام دا اللہ دے. دا خبری دا اللہ دی، دا فیصلی دا اللہ دی، دا احکامات دا اللہ دی. قل وَيَا هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. تپوس کو ان کے تپوس کی چستا رب سنگا دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کم رب طرف تا چیت منگلا دعوت راکے، د کم رب ربوبیت بیانے زمن د خدایانو د خدایان انکار کے نواغ سوک دے. د کم کلی دے، د کم قام دے، د چا مشر دے، د چا کشر دے، د چا همزولے دے. آیا د سرو زرو نه جوړ دے، که د سپینو زرو نه جوړ دے، که د اوسپنې نه جوړ دے. اے محمد ستا رب د ګټې لوټي ونې بوټي نه جوړ دے. احادیثو کې دا راځي تپوس شو. الله رب العزت خپل حبیب له خپل تعارف راولېږه. قل اے محبوب خلدی ستاوی پی خبر زماوی. خلو کی لویا خلد رسول اللہ دا، خبرو کی لویا خبر دا اللہ دا. دا لویا خبر پر لویا خلد مازا کئی کر دا لیر خوان کئی. نو قل زما خبری او ستا خلا او ہو 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 اناشنا خلاو دی، اناشنا جمعوا باقی خبریم دیری ناشنا. زمو خدا سی خبری دی چی منگا زلونا ماتو خپل پردی کو. اغدا سی خبری دی چی زلونا جوڑی دل راگی دل خلق راغبت او انابت تا آمالکی. بی عدیم و انی ناطقن فی لفظی سمن تباع به القلوب و تشترا. زما مور پلار دی قربان شي دا هغه ناطق د نطق نه چې هغه الفاظ دور قیمت او وزن لرونکي دي چې باغې د زړونو سوداګانې کیږي. د زړه به د انساني زړه به لا څه قیمت وي. هغه سودا د انساني زړونو د الله په کتاب پکې دا د رسول الله په خولې نه په راوتلي الفاظو او خبرو پکې ده. انقلاب براته مفتی صاحب محترم د عمر رضی الله تعالی عنہ تذکرہ کو. دا عمر لاس په توره په کومه اراده د کور راوته، خو چې کتاب د الله د خور د خولې نه اورېدلې دی بدل شه سمن تباع به القلوب وتشترى. دا خدا سي خبرې دي چې په دې زړونه بدلېږي، انقلاب جوړېږي، سوداګانې د زړونو کېږي. او چې یو ځل دا زړه بدل شي او دا خبرې په زړه کې ننوتې، بیا د جهان په بدلېدو به دی بدل نشي. حق پرست نه بدلېږي، حق نه بدلېږي، د حق دعوت نه بدلېږي. دا د زمانې په بدلېدو چې بدلېږي، دا سیاسیان دي، دا منافقان دي، دا دنیادار دنیا پرست دي چې نه بدلېږي. پرونم د الله خبره، پرونم د رسول الله خبره، ننم دا تر مرګ به انشاءالله تر قیامت. جماعت اشاعت التوحید و سنه میشن که زمونږ مرګري شهیدان کېدل من دا لاره نه ده پرېښله. قید و بند کې پابند سلاسل کېدل من دا لاره نه ده پرېښله.
زمن ژوندون د دې زمن مرګ د دې زمن نارینا زنانا ځوانان بوډاګان ماشومان عالمان طالبان امیان ټول به د قرآن عاشقان دلته تفریق نشته د جماعت ړومبنې شرط هم دا دی او د دې جماعت د رکنیت سبب هم دا دی چې درس قرآن دا څومره چې عالمان دي یا نور ورکران دي تپوس وکړئ دې جماعت ته څنګه راغلي وي زموږ جومات کې به د قرآن درس کېده موږ هغې ته کېناستو موږ له د دې جماعت قدر پیدا شي قرآن راوستی د الله کتاب نو خبره دا وه چې د نبی علیه الصلاة والسلام خلا مبارکه او پی کلام د الله مبارک دا څه نظارې حضرت جبیر بن مطعم رضی الله تعالی عنہ فرمایي د الله حبیب چې هجرت وکړو مدینې منورې ته مدینې نه یو غاړې ته زموږ کلی ما واورېدل چې محمد ابن عبدالله مکې نه راغلی دی زه د کلي نه را روان شم لا ایمان نه دی راوړی ما وی دا سړی زه وینم چې دا څنګه سړی دی خلک خو ډېر سړی او دا واورئ د چا په باره کې اورېدل جدا حیثیت لري د چا نه اورېدل جدا حیثیت لري زموږ په باره کې چې خلک څه وایي هغه واورئ نو کرکه به پیدا شي زموږ د ملګرو په درسونو کې کښېنئ او بیا د دوی نه واورئ والله که بل طرف ته دې زړه وشي د چا په باره کې اورېدل د دشمنانو نه دا جدا خبره ده د چا نه خپل اورېدل دا جدا خبره د نبی علیه السلام باره کې اورېدلي جبیر وایي ما وی چې زه ووینم چې دا څوم سړی دی چې راورسېدم ماښامې دی لمر پرېوتو ته نږدې دی ما تپوس وکړو محمد به چېرته وي دا ټیم په جومات کې زه رالم مسجد نبوي په دروازه کې ودرېدم او چې ما کتل صحابه او صفونه جوړ کړي دي رسول الله مخکې دی صلی الله علیه وسلم اور جمع ولاړه ده د ماښام مونځ دی نبی علیه السلام د سورې طور تلاوت شروع کړی الله کلام د الله خوله مبارکه د رسول الله جبیر وی دننه نه راتلم ورګې ولاړم خو ما اورېدل رسول الله قرآن وی زما زړه بدلېده حالت او کیفیت دا جوړ شو چې درم سات نه مې زړه چوېده ما وی زړه مې شلېږي او چوي داسې انقلاب راغی او په دې شدت سره په انتظار وم چې کله به اوزګارېږي چې ورشم چې سم رسول الله صلی الله علیه وسلم اوزګار شه د مانځه نه ما منډې کړې او لاړم په لاس کې مې ورله لاس کېښود او ما وی اشهد انک لرسول الله ګواهي کوم چې ته د الله رسول یې دا خبرې دا کلام هم اوچت دی خو خوله هم ډېره اوچته قل اے محبوب خبره دې زما وي خوله مبارکه دې ستا وي ووایا زما بندګانو ته هو الله احد یا داسې وایه قل فعل امر دی اور فعل کی معنی د تجدد وی قل وایا یو وارینا دو وارینا دری وارینا سو وارنا بلکہ بار بار ہزار بار لاکھ بار بے شمار بار صفا پا غنڈے موایا ایکاس پا میلہ کی موایا دا مسولی پا چوک کی موایا پا حرم خدا کی موایا پا مدینہ کی بدر کی احد کی حنین کی تبوک کی موتہ کی ہر زیبدہ خبری هو اللہ احد آغا اللہ دے یکی وازی اغا یوازی حاجت روا دے بل سوک حاجت روا نشکی دے اغا یوازی مشکل کشا دے باقی طول خو مشکل
मुश्किलातों की मुब्तला दी, आगा कारसाज दे द नफी नुकसान जिम्मेवार दे, आगा यौ दे बीमारे खकूलू वाला, बची वरकूलू वाला, बरकत अचूलू वाला, आगा यौ दे बीड़े पूरी बासलू वाला, आगा यौ दे अल्लामुल गुयूब, दहर चा दहर ज़ैना भी असबाबा औरी दलू वाला, आगा दे हर ज़ै मौजूद, आगा यकता तन्हा दे, ज़ात की हम, सिफातों की हम, हुकूकों की हम, अफ़आल की हम। कुल बिकुल वाई बादा मसला लाजिमन, जरूर बजरूर खामखा पहर हाल की पहर आन और हर मकान हर चातब बयाने, कसो खुशाली नुहुम कुल, कसो खफकी नुहुम कुल, कसो की मनी हम कुल, कसो की नमनी हम कुल, कसो परीगी हम कुल, कसो प्रदेगी हम कुल, हालात साजगार भी हम कुल, नासाज भी हम कुल, क्योंकि ये कलमा फसले गुलो लाला का नहीं है पाबंद, बहार हो के खिजा हो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह न गैर बलेला नश्ता, बल हाजत रवा मुश्किल कुशा नश्ता, बल अहकमुल हाकिमीन मुख्तार कुल नश्ता, बल हई ला यमूत नश्ता, फना ना तगीर ना तबद्दुल ना ज़वाल ना मर्ग ना पाक बल सोक नश्ता, दा सिफात दौलूहियत यवाजी यवाजी बस यवाजी ज़मा अल्लाह लगी, फतवी लगी हम कुल, कंजली कीगी गटी रावरीगी, बेतुल्ला नशरली कीगी, हाजी गंदुना गुरुजीगी, तुकाई तुकरी कीगी, सोशल बाइकाट कीगी, दगमनु सैलाबुना तूफानुना मखामख कीगी कुल, आसाना नदा बई आसाना नदा। और मुसलमानानु नंचे मौलाना सेब दर्स की तौहीद बयानी, जुमा की मिंबर दा अल्लाह वहदानियत बयानी, दा मसला बुरे आसाना नवा, दा डेरा ग्रानो मुश्किला मसला वा, द काम द तमाम खुदायानु द खुदाए रद, द दे द प्लार निका द नजरिए रद, द दे द कौम कबीले द रिवाज तरदीद, द दे द ज़हन खिलाफ यो हक त्रिख रिश्तिया मसला दे तवांदी कोला, दा डेरा ग्राना मसला वा। हाँ दगी ग्रान वाली द वजिना बुजदिला खल्कु दी तगाड़ा की न खवदला, और आगा बुजदिला चागा काम परस्तु, मुक्तदियान परस्तु, मुरीदान परस्तु, दुनिया परस्तु, दुनिया द मालो मता द पारा, ददी मसलीदा तौहीद ने मखवाड़ा, आगा खुदा परस्त, आगा हक परस मैदान तरुवतला, और तमाम मुश्किलातुले गाड़ी वरकड़े पखंदा खुशाले, जानी मुड़ो की हिसाब उश्मेर का, सरुना बे पतली की गर्जवला, और कली प कली करिया ब करिया, द ला इलाहा इल्लल्लाह मसला बे बयानूला, और बियाद दी मसली द बयान प जुर्म की, कलब वजली की दला, कलब जिल्ला और कली नब बदर की दला, कलब दखबल काम कबीले दला सबद बाइकाट सोबत बे बर्दाश्त का डेरी खबरी खुकुल भी कुल दिनी हालात परवाह बन के ज़काल्ला सरद शक तकाज़ा हम दादा, अल्लाह द मुहब्बत मुतालबम दादा, दल्ला द बंदगे हक़म दादे, कि वो आस्ता न छूटा तुझसे एक दम के लिए,
शौक में तूने मजे सितम के लिए। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। दा खुद मिनी ला रदा, दा खुद मोहब्बत ला रदा, दा खुद अल्लाह दा कुर्ब ला रदा और दी मोहब्बत मस्ती ची पचा बांधी राशि बिया न पजानी न पजहानी न पगटई न पतावानी बस गवी नुद अल्लाह प कुरान और प सुन्नत द नबी आखिर ज़मान वी कुल 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 वाई बहबीब दक्कई साकार दे दक्कई मिशने अव्वल दे हुवा अल्लाहु अहद शान द खबरे दादे हक़ मसला दादा चल्ला दे यकियो अल्लाह दे यक तन्हा अल्लाहु समद बंदची यौशी यविजरशी नु मुहताज व आजिज व कमजोरी शी खलक़वी यौ दे यविजरे दे जान लदे यवाजी दे आजिज दे अल्लाह यौ दे खो आजिज न दे मुहताज इच्छा तन दे आगा मुख्तार कुल दे अल्लाहु समद तूल आगा तो मुहताज दी आगा इच्छा तो मुहताज न दे अल्लाह बेनियाज दे लम यलिद व लम यूलद न अल्लाह ला सुक नाइब रिश्ता न अल्लाह द चा नाइब दे वलम यकुल लहू कुफुवन अहद और अल्लाह ला पमिसल द अल्लाह ही सूक नश्ता अल्लाह हुंदी ही सूक नश्ता न नबी न वली न ज्वंदे न मड़े न पीर न मलन न फकीर न मिंजवर न इंसौ न जिनौ न मलक ईसूक द अल्लाह हुंदी नश्ता न क़ज़ात की न सिफातु के न हुकूक के न अफ़आलु के लम यकुल लहू कुफुवन अहद दे जिस्म शरीकानी का सकशरानी समशरानी सहमजूरी अल्लाह ला कशरान शरीकान नश्त लम यलिद अल्लाह ला मशरान शरीकान नश्त लम यूलद अल्लाह ला हमजूली शरीकान नश्ता लम यकुल लहू कुफुवन अहद दालवी दौलत दे ओ मुवहिदीनु औद तौहीद मनन को औद कुरान मनन को ओ मुसलमानानु ददी दौलत कदरों के शुक्र अदा कर कौस द जियारत द खाचती मिन जवरान पखू के नास व अल्लाह सजूर अल्लाह खपल कोर के खपल किताब तके नवली दा सुमरले मेहरबानी उशवा सुमरले रहम उशवा दा बांडी दा करी दा वतन कि महल्ला प महल्ला दरगाहुना आबादू द अल्लाह दर चान पे जंदो चान मानो कि बीमार बशो आगा जियारत आगा तावीज करे वागा दम करे वागा कोड करे दर बदर जीदल दर्द अल्लाह नचा माना नचा पे जंद सुमरली रहम द अल्लाह ए याद दे दरता मशराम तब पते दस पिंगी बजमा करी खबर खत्म खवासु ब कुरान नशो प्रादिस्तल जुमात की मौलिद से वो कुरान में नशो प्रादिस्तल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पर तर्जुमा न को दासी वकना उस आवाम मखी तो कुरान प्रोती नारीना जनाना आमियान जमींदारान नौकरान मजदूरान दुकानदारान दल्ला पे किताब कोश सुमरलिया खबर सुमरलिया रहम दल्लाह दालुया खजाना दालुई रहम दल्ला ददी और गल दे और डाकू दे दागे न हिफाजत पकार दे दा दो सूरतुना द हिफाजत दी दा सातनी पुख्ताना वही द खजानी गटुन के खले के सातुन के खले गटुन की नसातुन के खली कड़ीरे पैसे उगटली खो गल पिराशो वी औरती नु तशला से पादश अगर लग गटुन के जे सातनो बाने कुई या खले
لګي ګټلې دي خو ساتلې دي نو ګټون کې نه ساتون کې خلې راځي د ساتنې علاج د ساتنې حفاظت د جان حفاظت د ایمان په دې دوه صورتونو کې ذکر ابن قیم وایي انسان له هر چیز نه زیات ضرورت دی اور ګوره دا خبره ذهن کې کېنه انسان لالچي دی خلق الانسان هلوعا دا لالچي دی د ضرورت چې چرته یې د دغه طرف ته راغلی د ویلي دي او منلي دي چې دکان کې ضرورت دی او حاجت دی نو دکان که سیلی وي که باران وي که طوفان وي که ګرمي وي که سردي وي که کار وي ټول کارونه پرېږده په دکان د منلې ده چې پټي کې ضرورت دی نو زمیندار د باران زمیندار د جمي په شپه کې رواني یخه یخني وي او بخار له روان ضرورت دی که نوکري زموږ ضرورت دی مزدوری زمون ضرورت دی دې ته مخه شوې ده قرآن ته چا ضرورت نه دی ویلي نو ځکه قرآن ته مخه کړې نه ده حالانکې ټولو ضرورتونو نه لوی ضرورت دا دی که د دنیا کار کسب محنت مزدوري مو نه کړه نو اخر به څه وشي کېږي نه داسې الله رازق دی هر چا له روزي رسانه کېږي نه خو که شي نو دا به شي چې مړ به شي بس مړ به شي خو که د الله کتاب دی راوانه غسته او په دې دی عقیده ګاره سوچا برابره کامله پوره نه کړه نو خسر الدنیا والآخره ذلک هو الخسران المبین دنیا آخرت به تباه شي ځکه عیسی علیه السلام به فرمایي اجعلوا رزقکم فی السماء فإن قلب الرجل عند متاعه او دنیا والو خپل رزق اسمان والا سره معنی زکا قانون داده چې د انسان زړه هغه ځای سره لګېدلي چرته چې د حاجت وي د ضرورت وي تا خپل حاجت خپل ضرورت اسمان والا الله سره ومانه ستا زړه به الله طرف ته متوجه شي ان قلب الرجل عند متاعه کله چې مسلمانانو د الله قرآن خپل ضرورت ومانه بیا به دا مسلمانان قرآن طرف ته براخګلي کېږي که دا بدعتیان بیا فتوی ورکوي چې شپاړس علومونه غیر د قرآن درس ته مه ورځئ د دې فتوو به هېڅ حیثیت به نه وي هېڅ پروا به نه وي څوک چې سوی نو وایي به قرآن زما حاجت دی قرآن زما ضرورت دی قرآن ته زه نیمګړی ما زه به قرآن ته کښېنمه قرآن به یې زده کومه په قرآن به عمل کومه د قرآن خدمت به کومه ګوره زما ستا ضرورت وي کله چې موږ بیماران شو نو دوایې ته ضرورت وي نو لومبنۍ صورت د قرآن کریم صورت الشفا زما علاج دی سورہ فاتحه سورۃ الشفا ده ضرورت دی کله چې ما ته خوف او خطر وي د غل ډاکو د دشمن نو آیت کرسی زما حفاظت کوي حاجی د باطل یلغار دی د فتنو برمار دی نو سورہ بقره لا یستطیعها البطلا ما ضرورت دی فتنو کی لویا فتنه د دجال دا نو اول لس آیتونه د سورہ کاف زما د نجات ضامن دي مال رزق فراخ پکار دے سورہ واقعہ کم کور کی چې ما سوتن دو دکېدو نه مخکې لوستلی کېږي دا غي رزق به ټول عمر فراخ وي جی جناب مال د عذاب قبر نه نجات پکار دے نو سورہ ملک تبارک الذی زما د حفاظت ضامن دے یو ورځ به داسې راځي یو وخت به داسې راځي چې مال به هیڅوک نه پکارېږي مال دولت عہده شهرت ماړی او قلا او ګاډی او بینک بیلنس
ایس بنا پکاریگی بچے بوی کٹے بوی پٹے بوی لیکن سکرات الموت کی نزع کی دمرگا پسلگو کی نہ بچے پکاریگی نہ کٹے پکاریگی نہ پٹے پکاریگی سب پکاریگی من راق کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق چرت دے قرآن ویلو والا قرآن پا ویلو پا دی سخت کی زما پکارے دلو والا ضرورت دے کنا دے اس من راق قبر پا وحشتنو کی ما سر بئی سوکم نئی کوینو قرآن بئی کلچ وفادی کڑیوا ضرورت دے بئی نند انسانیت پا تمام مسائلو کی لویا مسئلہ دا ڈپریشن دا دا ٹینشن دا دا پریشانی او دا بیچینے دا مسائل دیر دی خو محدود دی کینسر کی سو کسان مبتلا دی بلڈ پریشر بسو کسانو لوی شوگر کی بس خلق مبتلاوی نوری نوری مسئلی بئی خو محدود بئی سو کسانو لوی ننچی دا تمام انسانیت علمیہ دا ننچی دا تمام انسانیت مسالہ دا آغا دا بی سکونے دا آغا دا پریشانے دا آغا دا ٹینشن او دا ڈپریشن دا مالا ضرورت دے مالا حاجت دے دا دی مسلینا دا وطو دا پارا نو قرآن ماتا آواز کئی الا بی ذکر اللہ تطمئن القلوب یعنی مسئلے علاج دا دے کر ستا دزل دنیا پدی ودانی گی آبادی گی دزل پریشانے پدی ختمی گی او کنی منین وورا من اعرض عن ذکری فإن له معیشتا ضنکا بیا چاچی ددین مخوارو نو معیشہ بئی اسباب العیش بئی ضنکا لن تند پریشانے جیب بڑکلی زڑب پریشانی خیٹ بڑکی زڑب پریشانی ایک کوٹا پخوی خود زڑ دنیا بورانی ہوئی گے پلی پر دا مشاران بڑیر خپوئی گی پخواب کوٹا سسیدہ لوخی بگرزیدہ اللہ دل دا سسوبی تبارتے کی دا کٹوے کی دا کاسا کی دا خانک کی دا یاد شب اس پخلا خو مزا نشتا دا سسیدون کی کوٹا کی او خیستا خوشانی وا اتمینا پخواب اچھا سر دورا پیسی وی جیبونا بخالی اس جیب دار چاڑک دے داسی قیمتی گاڑی ہوں نا نا پیدل با مسئلی دمرا مراعات و سہولیاتو نا بئی داسی خبری چڑھتا ہے ڈوڑے چڑھتا سڑا بوا زڑا بوا سپورا بوا نیما بوا کلا بوا کلا بنا رو دنیا آبادا دزر دنیا ودانا وا اس ڈیرا داو وانا داو کیرا داو مزیدارا داو اچھا دسترخان دکتے خون نشتا خون نشتا داولی بی خون دشو خبرہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشہ اسباب العیش ہوا اسباب دا جون دا تیرولو ہو لیکن دا پریشانے ردک قرآن نے چچا مخلو نو ہر چیز نہ زیاد ضرورت دے سو چیز دے دا قرآن مانے دزڑنے مانے ضرورت دے مانے بیا بہتر لا سکوئے کا درس طبقینے ابن قیم رحمت اللہ علیہ وی داخلی کو صورتو ننری اوبا خوراک کور کوٹا ہوا ہر چیز نہ زیاد ضرورت انسان کا دے قل اعوذ برب الفلق اعلانو کا محبوب زبنانی وم پر رب دا مخلوق
رب الفلق رب الخلق. یا فلق رب دے فالق الاسباح تیری ماتی کی رناگانی د سبا پکی روباسی دانا اوچئی کی گنا روباسی گٹا اوچئی چینت روانکی. اغا اللہ زورور قادر مطلق مختار کل پپنا کی زان ورکم اعوذو دبل پنا کچی محتاج وی اغا تا مختار نویری کیگی. من شر ما خلقا د شر دا غانا چی پیدا کری دی اللہ. مخلوق شری اللہ پیدا کرے دے امتحان دا پارا. خالق دا خیرم اللہ دے دا شرم اللہ دے. خو نسبت دا خیر با اللہ تا کوئے دا شر با اللہ تا نکوئے ادبا. دا شر نسبت با شیطان تا کوئے زان تا کوئے. ومن شر غاسق اذا وقبا او دا شر دا تیارینا کلچ دا تیارت برشی و خورشی. ہر زی تیارشی بیا ڈاکوان و غل روزی ماران لڑمانان و سپیو گیدڑان روزی. نقصان کی اللہ پمون بیا تیاری مراولا بیا بیدتیانو لطاقت دا تیارو پا وجمور کو اللہ زمنزونا ہمیشہ منور و آباد و شاداب پا قرآن لرا. ومن شر النفاثات فی العقد و دا شر دا پکو و ہم کنا پا غٹو کی چکوڑی منتری کی یا پروپیگنڈی کن کی پا مجالسو کی. شاہ العزیز دامانا کرے زمان خلاف پروپیگنڈی اللہ ردید شر نمو ساتھی. ومن شر حاسد اذا حسد او دا شر دا بدنیتانا کلچ بدنیتی کئی. شر دا حسد گر کی نا گرنا کلچ حسد و کی نا کئی. حاسد دا دی مثال دا معشوم دیکھا. معشوم لچ بل معشوم سپیڑا لتا ورکی نو دے پا جڑاش وچی مشر راشی وچی چاوہ حلے دی اغل سپیڑا ورکی نو دے آٹومیٹک کلاش. دغشی حاصلو کدتا سا خیر ملاوی گی و کنن ملاوی گی خودے دا بل پشار خوشاری. اگا بل معشوم چوالی شو نا دے خوشالا شو بس دا جڑا بس شو. حاصل دا سو چی دے پخپلا گٹا ندے پخپلا فائدہ ندے خود بل پتاوان دے. عمر ابن عبدالعزیز وی ما رأیت ظالما اشبه بالمظلوم من الحاصل. ما یو ظالم دا مظلوم سر مشابه ندے لیدلے دومر سمر چی حاصل دے. ظالم دے و مظلوم سر ریر مشابه دے. زان سوزل زان کرلی زان لزلو خوری چی حسد نیخ کارا کری زان سوزل او چی خکارا کی بیا جہان سوزل او خبری نیکے سوزل. ان الحسد تأکل الحسنات کما ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد سر نیکے داسی سوزی لکا اچ لرگی چی پور سوزی گناہ کبیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. اے حبیب فرمایا زپنانی وم پر رب دخلقو ملک الناس واقدار دخلقو الہ الناس حاجت روا دخلقو. من شر الوسواس الخناس دا شر دا وسوسی چون کی پٹی دن کی نا. چی معشومان دا معشومانو رب دے اللہ منگلا پا معشومالی کی زمن معشومانو اللہ خپل پنا کی زیور کا. نگسل تبائی طرف تروان دے دے موبائل پا وجہ او صدا غیار سازشون دینک دے پرائمری سکولونو 60% نابالغ جینا کے اور 40% نابالغ معشومان دا آئیس پا نشک مبتلائی. اللہ بچے کی آئیس دا سی نشدہ چی سم دے سوکو کی نو انسانی غیرت او انسانی صفت تی ختم شی زناور تی جوڑ شی د خپل پردی د مور خور او د دل فرق بیا نشي کو. الله دې دا قام او دا نسل محفوظ وساتي. ډېر خراب طرف ته خلک روان دا چرې موږ راشوي د الله کتاب ته کېنه تباهۍ ته مه ورځئ.
ملک الناس ځوانان خو ځواني د الله په نافرمانۍ کې تېر الله زموږ د ځوانانو حفاظت وکړه بوډاګان مې ډېر بدې ښکاري چې د مانځه نه بعد سپین ږیرې د درس او تختي او وځي د جوماته ډېر بد ښکاري ځوان لم نه ده پکار خو سپین ږیرې ته خو د ژوند په ماښامي کې نور پرېوتو ته نږدې دی ته ولې تختې ته درس ته ولې نه کېږي یا الله زموږ بوډاګان سپین ږیري ځوانان او ماشومان الله په خپل پناه کې واخله من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې اچونکي پټېدونکي نه الذي يوسوس في صدور الناس هغه خناس چې وسوسې اچوي په سینو د خلکو کې اسلام آباد یې ورله راونیو هېډکواټر د دارالحکومت دی چې دا ښایي ټول بدل ښایي چې دا روان شي ټول بدل خراب شي دا زړه یې وله قابو کړ من الجنة والناس که د پیریانو نه یو که د انسانانو نه الله دې دواړه قسمه شیطانانو نه موږ بچ کا آمین بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين دوباره شروع کو یا الله زمون په ژوند کې قرآن داسې ختم نه کړي چې راته پاتې شي موږ پکې ختم کړي او زموږ خاتمه په لوستو اورېدو د قرآن کې دا د ورناس پسې موږ دوباره شروع کړو چې موږ د دې نه پاتې نه شو بیا به درس کېږي بیا به د قرآن چغې والي کېږي بیا به د قرآن ټکې ټکې ویلې کېږي بیا به هغه بهارونه او هغه خوندونه کېنی به ورته کېنی به د الله په کور کې سوچ سمجھ کر جواب دو الله کتاب ته به کېنی قرآن درس ته به کېنی انشاءالله العزیز الله مو د قرآن په برکتونو برکتي کا او ساره زما دنیا او آخرت مو الله ښایسته کړه أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم دعاء إن شاء الله أمير